د خپلواکۍ دروازې په لړ کې پښتو ادبي محفل او یوت پارلیمنت تحصیلي کاټلنګ په ګډه د یوې خوندورې مشاعرې تابیا کړې وه. د طنز و مزاح بادشاه عبدالستار بمبار په صدارت کې دغه مشاعرې د نظامت چارې درمان ترسره کړې. مشاعره کې ډاکټر احمد شاه، سید کمال عاجز، خورشید پرخر، محمد ایوب، زمین ګل، زمین انور سید، زمان عاجز، زیراب ګل حیات، غفار پرواز، شریف ولی او نور ګڼ شمیر شاعرانو په خپلو کلامونو د محفل خوند رنګ یو په دوه کړو. ستا غلطۍ ټولې په ځان کې وینم، فرعون خوی پار یو خان کې وینم. ګوره چې څه په راته شوی دی یار، مسلمان هر وخت نقصان کې وینم. ما یو سړي ته وایي ته نه ښکارېږې، خو ښځه د هر وخت ګجوخان کې وینم. او زه پخوا نه پوهېدم لکه ستاسو، بې پروا به ګرځېدم لکه ستاسو. پیر بابا ته مې ویل رامدد شه چې چاپېره تاوېدم لکه ستاسو. برید مې پرېښي و، د ورځې به بدمعاش وم، خو د شپې به یېرېدم لکه ستاسو. او دلته رښتیا مو وایي چل کوه وخت ښه تېرېږي، قسم د هر څه نه اول کوه وخت ښه تېرېږي. عبدالستاره تا ته څه تکلیف دی دې وطن کې؟ بس ملګرتیا پکې د غل کوه وخت ښه تېرېږي. ګډه وډه لوبه ده او جج مات نه ګوري، مال جمع کول د بېعزتۍ او عزت نه ګوري، اخلي د دشمن د لاسه زهر شربت نه ګوري، خلک ابوجهل سره ږدي امانت نه ګوري، ساز د غل په ځای پالسه کوي حقیقت نه ګوري، څه کېږي په ملک د اړونکو حکومت نه ګوري. منم عبدالستاره ستا وینا د کاڼي کرښه ده، خو حاجت ترې بدلېږي نه اشنا د کاڼي کرښه ده. وایي وطنه سم جنت د یو څو کسو دپاره، هر څه در پکې ډېر دي خو بغیر د ایمانداره. مدن را منمه چې ته ملک د مسلمان یې، شامروم درته لوټی شه زموږ ښکلی پاکستان یې، چې څوک د مشري کوي د هغوی د لاسه وران یې. د بدې ورځې ویم چې وخت تېرېږي په قلاره، هر څه در پکې ډېر دي خو بغیر د ایمانداره. وطنه دا منمه هر پټې د باغ واغۍ ده، واقع برابر کړې دې د شال سره شوی ده، د خوارو در کې ژوند د ځنکدن یوه ګړۍ ده، او د کار د خلکو ژوند در پکې تېر شول بېکاره، هر څه در پکې ډېر دي خو بغیر د ایمانداره. وطنه دا منمه هر موسم د سپرلي دی، غریب در پکې در په در مثال د نولي دی، یې ډک د رذیلانو نه کبی د حلالي دی. یو خدای غریبان دې پیدا شوي دي بې پلاره، هر څه در پکې ډېر دي خو بغیر د ایمانداره. وطنه دا منمه اوچتونه د سندري ده، په کلو ښاریو د ډاکوانو مشري ده، په سر ځای کې په والده د پیشو څوکیداري ده. تورۍ سره ټپې ته یې جوړ کړی وه یاره، هر څه در پکې ډېر دي خو بغیر د ایمانداره. وطنه دا خور ماتېګری د ورندینو، یادېږي د شعرونو کې څپې د آوازینو، اوسېږي در کې خلک پړو تورو پرشتي، خو غټان دې مرور دي د شعر عبدالستاره، هر څه در پکې ډېر دي خو بغیر د ایمانداره. زه خوب یم د ژبې، زه تعبیر یم د ژبې، زه خوب یم د ژبې، زه تعبیر یم د ژبې، اذان یم د فکر او ضمیر یم د ژبې. زما د شخصیت صرف او صرف دوه معنی دي، زما د شخصیت صرف او صرف دوه معنی دي، د مینې ترجمان یم او سفیر یم د ژبې. وګوره نن وکړلې کم څو ژبې، وګوره نن وکړلې کم څو ژبې، شوې چې سندریزه د وږمو ژبې، او ماله دې د مینې ژبه راکړله، ای زما د مور ژبې پښتو ژبې. ماله دې د مینې ژبه راکړله، ای زما د مور ژبې پښتو ژبې، او دوه مین ولاړ دي د یو بل سره سم لکه ورکړي مرغو ژبې. حالات رالو چولو سر په چنارونو، اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو. حالات رالو چولو سر په چنارونو، اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو، اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو. چې نه په وینو سره ده د مرغو جالبې جاړې، چې نه په وینو سره ده د مرغو جالبې جاړې، نو چې نه په وینو سره ده د مرغو جالبې جاړې، نو اختر کې هم اوس نه راځي اختر په چنارونو، اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو. دا شور د نظریې دی
او دا شر نه د تهذیب دی دا شور د نظریې دی او دا شر د تهذیب دی نو دا شور د نظریې دی او دا شر نه د تهذیب دی نو دا شر مې په دې خاوره کې د شر په چنارونو اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو سحر مې د ماښام د یاري سترګو کې ساه ورکړي سحر مې د ماښام د یاري سترګو کې ساه ورکړي نو سحر مې د ماښام د یاري سترګو کې ساه ورکړي او ماښام مې کتل شوی د سحر په چنارونو اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو سحر مې د ماښام د یاري سترګو کې ساه ورکړي او ماښام مې کتل شوی د سحر په چنارونو اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو چوپال مې ښکته پروت دی هر طرف ته سوراړه دی چوپال مې ښکته پروت دی هر طرف ته سوراړه دی نو چوپال مې ښکته پروت دی هر طرف ته سوراړه دی نو د سوري په نیت نه خیږي اوس کور په چنارونو اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو سرونه به د وخت په مجمرونو کې لوګې کړم سرونه به د وخت په مجمرونو کې لوګې کړم نو سرونه به د وخت په مجمرونو کې لوګې کړم نو ایبه ماته ومه چې نظر په چنارونو اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو حالات راله چورلو سر په چنارونو اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو اوس دلته کې څوک نه وایي چنور په چنارونو د بلډینګونو او بنګلو ښاره ای د شیشو تماشو ښاره د زرپرستو زورور ښاره پېښور ښاره پېښور ښاره د پښتونخوا د سینې زړه ته یې په هر څه موړې او میړه ته یې خپل حیثیت ته ګوته ونیسمه که نه دا ستا د هستۍ بت مات کړم منم چې ستا سینه به لویه وي خو ولې زما په زړه کې ځای نشته د حال پیاله کې د شرابو ګوټې د سر نشه دې په سرونو ګرځي ستا د رنګ روډ دا پیچوتاو زلفې ستا د رنګ روډ دا پیچوتاو زلفې لکه چې تور خامار د ځانه تاو شي چې د صدر بازارونه ګورم بس د مستۍ نه په ځان لوبې کوي بالا حصار ته چې د وخېجمه رنګونه لږې ستوماني وباسي د نظارو جوپې جوپې جنجونه د خرمستۍ نه اوزګارېږي کله اشنغرۍ او کابلۍ یادې کړم که په چکر کې سخانۍ ته لاړ شم د اندرشیر په رڼاګانو مسته زما په زړه کې د تیاره راوسته د سکرټریټ د تکبر د جبین دیدن په خوارو سترګو چرته کېږي د ایرپورټ د خاپیروسو ویم د ښکلاګانو جلوسونه دي بس حیات آباد دې په سینه داسې دی لکه چې تا اب حیات څکلې وي دغه د غټو غټو سترګو ګاډي ولې نظر ورله د کومه راوړم ستا هر یو رنګ ته مې نظر پسخېده خو دې ادا دې زه په ځمکه خښ کړم د پلاین کوچ نه چې راکوز شومه زه شور شور فضا مې هرکلی وکړلو په دغه شور کې یو اواز داسې و په ما یې سمې خاموشۍ خورې کړې زما احساس له غوږونه تاو کړل زما ضمیر له یې څپېړه ورکړه یو لس کلیز ماشوم مې خوا کې ودرېد ټایلټ پیپر یې راته ونیولو کاکا دا یو ګېډۍ په 2 روپۍ ده تا له به 3 خیر په 15 درکمه ما دې ماشوم ته ښکته پورته کتل لکه چې ما ته خپل جلال ولاړ وي لکه چې ما ته څوک پیغور راکوي لکه چې ما ته چا کنزل کړي وي سمې د سر نه مې لمبې وختې حضرت انسان ته تماشې وړی وم د 20مې صدۍ لوړې نړۍ انسانیت په یو نړۍ خرڅېږي چې کومو ګوتو کې قلم پکار دی چې د کتاب او مشوڼۍ لایق دی هغه په لاسو کې دا څه نیولي هغه د څه دپاره څه خرڅوي ما د 50 روپو سیکه ورکړله هغه دستی کې 3 ګېډۍ راکړلې بیا یې د بل ګاک نه لمن ونیوه
مال خپل فکر اذیت راکو لکه چې مال چا زما په لاس کې زما احساس ټوکړي ټوکړي ایښې وي د تقدیر کاتبه چل نه راځي چې زه نن چا ته احتجاج وکړم دوی د ماشوم د مشقت خلاف دي خو د ذلت په معنی نه پوهېږي ځکه مې خپل قلم او خپل لفظونه زخمی وجود پورې سروټ کې نیسي نن د شعور د لاش په روحه باندې ایوب د خپل احساس ټوکړې ویشلو څومره مشران شاعران صاحبان دلته زمونږ کلي ته تشریف راوړلی دی د هغوی د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم دا ایوب صاحب په خپله دا خبره وکړه چې سن 83 کې موږ دلته مشاعره کړې وه نو موږ نه دې کې غلطۍ کوتاهۍ شوي ځکه چې دا سن 83 نه په دې خوا دا په لومړي ځل دلته موږ سره ګلزار جانباز صاحب ناست دی دا د هغوی په مشوره باندې پروګرام شوی دی نو ایوب صاحب انشاءالله بار بار به کوو دا پروګرامونه چې کله تاسو وایئ انشاءالله دلته پروګرام تاسو ته ارینج کېږي زه یو ځل بیا د خپل کلي طرف نه د ټولو مشرانو د یوت تلګانو د هغوی شکریه ادا کوم چې کوم مشران دلته راغلي دي ډېره مننه خوشحاله اوسئ او باد باړه درته لوګېږم که چشمان درته لوګېږم یو زه د لکابي یم ټول جهان درته لوګېږم ډېره مننه خوشحاله که په ناحقه عمران سر وهې زما چې بالکل ملازه ونه کې که مې پښتو پرېښوه قسم دي ستاسو چې مې د سره جنازه ونه کې مرګ مې ترېنه خوښ په څو کرته شي مرګ مې ترېنه خوښ په څو کرته شي ژوند چې بې د مینې محبته شي وایم چې نن زړه به ورته سپک کم خو وایم چې نن زړه به ورته سپک کم خو ژبه مې د یار په مخ کې تته شي او رونه تر وروره کې بیا انکار کوي رونه تر وروره کې بیا انکار کوي رور چې پر وروره کې بې دولته شي او څه چې په خپل کام قبیله و شرموي څه چې په خپل کام قبیله و شرموي ښځه که د خوري خوبصورته شي او چړک ته د مینت په یارۍ پرېوځي چړک ته د مینت په یارۍ پرېوځي خوند کوي یاري چې بې مینته شي مهرباني او اخیری شعر دی ماله ته بیدار یار کافي دی بس مولا له دیاته واړه جنت شي معذرت سره یو بل غزل وایم منم بیا هغه ماښامې خو بس منم بیا هغه ماښامې خو بس منې چې ستا پکې کمې خو بس منم بیا هغه ماښامې خو بس منې چې ستا پکې کمې خو بس ایوب صاحب نن مې ښکلې داسې ولیدو چې نن مې ښکلې داسې ولیدو چې قسم دې تا به وې غمې خو بس او معذرت سره چې خوله مې خولې ته ورنږدې کړه ورله چې خوله مې خولې ته ورنږدې کړه ورله ګبین د بوټي د سپلمې خو بس او انور صاحب دواړه لاسونه یې چاپېر کړل نه دواړه لاسونه یې چاپېر کړل نه زما هم دغې ته سمې خو بس او اخیری شعر دی بیداره نن یې خوا کې ودرېدمه بیداره نن یې خوا کې ودرېدمه ستورې په خوا کې د سپوږمۍ خو بس مننه که یو داغ د زړه د خال پکې پیدا شي که یو داغ د زړه د خال پکې پیدا شي د دې ژوند جبین روښان دی که مشال پکې پیدا شي او چې سالو د سرخۍ راوړي د نور سترګه غرغرېله چې سالو د سرخۍ راوړي د نور سترګه غرغرېله ستا جمال پکې پیدا شي او جلال پکې پیدا شي او د دې کور بچي بچي له مې په خوله کې لاړې ټوکړې د دې کور بچي بچي له مې په خوله کې لاړې ټوکړې که زما د لوړ عظمت چېرته مثال پکې پیدا شي او د دې خاورې یا کوړې به انګازې د تورې شړنګ شي د دې خاورې یا کوړې به انګازې د تورې شړنګ شي چې مغول پکې ډېره وي او خوشحال پکې پیدا شي زما ملالې ته خبر یې که نه اغیار زمونږ کور له جنګ راوړې مونږ په خپل ذات کې څه ساهو غوندې یو ګنې نو مونږ خو د خوشحال بچي یو جنګ که زمونږ د مېړنو کار دی
خو جنګ مو کور ته چاله نه دی وړی زما ملالې د هغې نه وړاندې چې نخترونه مو ځواني وبیلي په تورو غرونو باندې اور پورې شي زما تور سرې لوبټې وجاړي د ملکړ په سر ناره وهمه د خړ خیبر په سر جلوس وباسم زه د ظلمو د جذبو جاج اخلم زه د ظلمو نه یو لښکره جوړوم د بجلیګر د لاس ټوکا ورکوم په شیخ ادریس ورته تقریر کومه د مولانا ګامچه په ولو راځم چې خپلې مور د سر په خپو کې کېدم د خپل دادا په څادر لاو تړم زه د دې جنګ درانه په سر اخلم زه په دې خاوره باندې ننګ کومه په سر وهم د باباجي لاسونه ځان د رحمان په شرافت درنوم د ګران حمزه پګړۍ په سر تړم د ویښ اجمل د غیرت چغه وهم د خوشحال خان د تورې شړنګ وباسم په لر او بر یې انګازې جوړوم په خپلو خپو باندې راغلی اغیار کوشش کوم چې په پردو باسم زما ملالې زه میدان ته وځم د ازادۍ زیرې به تاله راوړم ما ته په لکو دواګانې کوه زما عزت په دوپټه کې ساته د خپل غیرت تپې ملالې کوه زه په میوند جنګونه نه بیلمه زه په میوند جنګونه نه بیلمه زه په میوند جنګونه نه بیلمه جمعې روژه پخلوه چې عیان وطن شو روز د جمعې روژه پخلوه چې عیان وطن شو په سن 47 کې آزاد مو دغه ګران وطن شو او 14 اګست نقشه کې د دنیا ښکاره شو 14 اګست نقشه کې د دنیا ښکاره شو چې په نامه باندې زمونږ پاکستان وطن شو او د خوب تعبیر د مفکر پاکستان دغه د خوب تعبیر د مفکر پاکستان دغه چې په مړانه د قائد مو د خپل ځان وطن شو دا خوږ وطن مو پرمختګ کړي ترقۍ په لوري په 28 مئی 98 کې مو ځوان وطن شو او پری کریم پروانه ډیر زیات به خوشاله شمه که خود کپیل مې په هر څه باندې جانان وطن شو زه د لوبو ګوډاګی یم بیله بیله پیمانه کې لوبوي را لوبوي مې هر څو خپل اندازه کې او هر چا ویل خو سړی و خدای دې وبخي ملګرو هر چا ویل خو سړی و خدای دې وبخي ملګرو او ملامت یار ولاړو هم زما په جنازه کې او بله کتره چې د زندګۍ نه سم د ویښه ټول خواږه وباسي د زندګۍ نه سم د ویښه ټول خواږه وباسي او غم د جانان بنده د خپله ژوندانه وباسي او زه یې د خپله ځانه داسې په اسانه بیل کړم د غږلې وړو نه سرنګ چې ویښته وباسي او نسکم په ګیلاس پوره لوټی کا نو بیسکم نسکم په ګیلاس پوره لوټی کا نو بیسکم او ګرانې چاڼ په خپله لوپټی کا نو بیسکم او تګیم خداسي پیکنسکم تګیم خداسي پیکنسکم ډېرې به خوږې شي خو جوټی کا نو بیسکم او یو غزل دی د لکانو لپاره لږ کو په خندا شه لږو خیار شه کنه مړه و غوټې د تندي لر کا بس یار شه کنه مړه لږ کو په خندا شه لږو خیار شه کنه مړه و غوټې د تندي لر کا بس یار شه کنه مړه و فروټ بکم ګبین بکم بانه به زما جوړه شي فروټ بکم ګبین بکم بانه به زما جوړه شي او در بشم تپوس له لږ بیمار شه کنه مړه او سیل له به دې بوزمه کالام ته او یا مري ته سیل له به دې بوزمه کالام ته او یا مري ته او کارونه سر ته نه رسي اوزګار شه کنه مړه او زما په آیلویو سره داسې په جړا شولې زما په آیلویو سره داسې په جړا شولې او خلک به خبر شي لږ کلار شه کنه مړه او نه د چا د بدوي او نه د چا په خرازي نه د چا د بدوي او نه د چا په خرازي نو دومره څه ناڅه خو لږ پکار شه کنه مړه او پاکې جامې واچوه لږ سڼه سترګه هم وکړه پاکې جامې واچوه لږ سڼه سترګه هم وکړه راځې چې زما خواله
نو سنگار شکنه مړه او اے پروانه منما چې تا توبه ویستلې ده اے پروانه منما چې تا توبه ویستلې ده خو خیر دی سترګې پټې کا خو مار شکنه مړه والسلام. هغوی به څنګه رسوي ځان د قافلې پورې هغوی به څنګه رسوي ځان د قافلې پورې هغه چې کوم خلک اوده وي د غرمې پورې سندره ژوند دی ژوند سندره د زما په نسبت ځان ښه پیوست ساته سړیه د ټپې پورې. ډېر زیاته مننه. یو دوه شعره نور دي چې د غیرو نظریو په دوړه خړه لیونیه د غیرو نظریو په دوړه خړه لیونیه په خیال کې دې هم نه راځي بابړه لیونیه پتا مشر خیالونه زده کوي ستا ګمراهوي د خپل تاریخ نه ځان خبر کمړه لیونیه. د غزل یو څو شعر دي چې د سترګو په کاسو کې شرابونه ګرځوي د سترګو په کاسو کې شرابونه ګرځوي ښایست یې په هر چا باندې سرونه ګرځوي یقینو ساتئ مونږه ګورې هغه خلک وجني یقینو ساتئ مونږه ګورې هغه خلک وجني چې څوک مو په اوږو باندې لاسونه ګرځوي. مننه. یقینو ساتئ مونږه ګورې هغه خلک وجني چې څوک مو په اوږو باندې لاسونه ګرځوي زما د وطن لوږه به مړه شي خو شرط دا چې زما د کام بچي په قلمونه ګرځوي زما د وطن لوږه به مړه شي خو شرط دا چې زما د کام بچي په قلمونه ګرځوي په یو کور کې پیدا شي خو چې لوی شي په دفتر بیا د مرګ پسې د یو بل ټوپکونه ګرځوي دا ستاسو د خندا دپاره وخاندي ګنینو پر هر زړه کې دلی دلی غمونه ګرځوي. ډېر زیاته مننه. او چې دنیا ته خپله وایي لیونی دی هر بنده دلته مېلمه اختیار پردی دی او د الله په فیصله صبر پکار دی هر بنده ته رخصت شوی په دې لار دی پټې سترګې به راځي پټې به لاړ شي ګټور هغه بنده چې خبردار دی او دا دنیا د دای حال دی که پوهېږي اسرائیل د سوداګر دنیا بازار دی او څه خاطر به د هیچا پکې ونه شي څه خاطر به د هیچا پکې ونه شي چا اغیستې په دعا او چا ازار دی چا بخمل پڼې د خونه که چا پیره چا ته بلې شوې لمبې چا ته انګار دی پښتونیار د آخرت د غمه جاړي بخانه د لوی الله نه خپله غواړي. او یو څو ټپیزې دا ووایو وطنه ته خو زمونږ ځانې وطنه ته په مونږ ګرانې په سچایه زمونږ جانانې ته په لارونو کې مرجانې دشمن دې خړ شه او ستا دې غول شي چنارونه او غم به دې زه په ځان انبار کم ځان به ایرې تا به ګلزار کم دا ستا دشمن ته به ازار کم کلی او کوڅې به دې سینګار کم مه رالیږه د تهمت ډک ډک جوابونه او ستا د اوربل سوری مې خوښ دی کالام په ټول جهان کې یخ دی دا پښتونخوا د ډیلي تخت دی زړه مې په دې خاوره کې خښ دی مغول به کډه بارهي مړاوي سانګونه او د قیمتي پودې پیزوان دی په قافله د چا روان دی زړه مې په دې خبره وران دی په اشاره ښه مسلمان دی په اشاره ښه مسلمان دی مدام د بل رشه ساتي ببر سرونه او په هر محفل کې پهلوان دی په هره ژبه قدردان دی په هر یو دور کې سلطان دی د پښتونیار داسې بیان دی لالی به تور او سپین کوي سبا بشي نه. السلام علیکم. وی دغه امیر دغه غدار بوزه دوزخ ته دغه ایماندار بوزه که خیر لذي او رانولې غواړې زموږ د کلي جرګمار بوزه او که ته تنګ شوی یې وجلې غواړې نو انزرګي ته د بیمار بوزه او دا چې د یو حقونه بل له ورکوي خدایه دې سیند ته د نوخار بوزه او چېرته چې بوی د منافقونه یي هلته پرواز عبدالغفار بوزه وی د سټوکي نه دې لړم جوړ کا ښکلي بیا او خاندغم جوړ کا او زما د زړه په هیروشیما باندې راغورځوه د سترګو بم جوړ کا او راغاړه زه رقیبان خفه کا په لوی اختر کې محرم جوړ کا او خوراک کوه مین پته مساته د ځان نه داسې محترم جوړ کا او پرواز وی هسې زیروه یې ورته لاس پې وهه کو ګونمم جوړ کا. هاغسې تر اوسه په لیمو کې مې هاغه د لیمو تاثیر پاتې دی
और उस पर मेरा से चल दीदन को उस पर मेरा से चल दीदन को खुश हो तस्वीरें पाते थे और गजल दे हुई जरा फरमाइश पूरा कौनू माँ को बसला तबन मनला तबन मनला इस दस्तरी में गुला तबन मनला माँ को बसला तबन मनला किस दस्तरी में गुला तबन मनला दर्द में सड़ ख्वार दी दर्द सीगो दर्द में सड़ ख्वार दी दर्द सीगो राज चिर चढ़त पबला तबन मनला किस दस्तरी में गुला तबन मनला मादर तने सड़ख्वार दे दर्तनो सीगो राज चिज चरत पबला तबन मनला दगत जादू समस्ता पसंद किया जाना दगत जादू समस्ता पसंद किया जाना मत खबर बमनला तबन मनला इस दस्तरी में गुला तबन मनला दर्तन में की माँ गुल 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 खाइस्ते दर्तन में की माँ गुल 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 खाइस्ते ज़ाब पखपलक नजरा तबन मनला किस दस्तरी में गुला तबन मनला माँ बवी नंगे कसबा दे दिल मोरकीब माँ बवी नंगे कसबा दे दिल मोरकीब अहमद खुद रोज जल्ला तबन मनला अहमद खुद रोज जल्ला तबन मनला किस दस्तरी में गुला तबन मनला मक बसल जल कौला तबन मनला ډېر ښه ډاکټر صاحب ډېر مزیدار سمې سرې مچۍ دي که ببرې شوې نو بیا سمې سرې مچۍ دي که ببرې شوې نو بیا دوه قاتلې سترګې که ملګرې شوې نو بیا دا د ارمانونو به پیرچي شونډو سلګۍ دا که دې حالاتو ته سندرې شوې نو بیا وای په دې زړه مې هسې خوپه راله په دې زړه مې هسې خوپه راله او چې مخې لا کمکله بې وکوپه راله او ما په زړه کې وي چې دا باسي ګپي ما په زړه کې وي چې دا باسي ګپي ای شریفه لیونۍ خو سره د ټیر او ټوپه راله د غم نه ډکه زندګي تېره شوه د غم نه ډکه زندګي تېره شوه او خواري مې ټوله په زړګي تېره شوه او چې په سر یې وله اور ولګو چې په سر یې وله اور ولګو خواري خو سخته خو ټوله په لرګي تېره شوه چې په سر یې وله اور ولګو سخته خو ټوله په لرګي تېره شوه
او چې په مرۍ ورله چاړه راښکله چې په مرۍ ورله چاړه راښکله ورځ د قیامت خو په بانګي تېره شوه او چې غټ سنډه یې پورې کلک وتړه چې غټ سنډه یې پورې کلک وتړو د یارې لوبه په موږي تېره شوه او راته ښکاري په غوږونو کې فرخ دی راته ښکاري په غوږونو کې فرخ دی او غږ اوږ نه کوي په شانتې د ګونګي تېره شوه او زه ورته دلته چکدره کې ناسم زه ورته دلته چکدره کې ناسم هغه د سوات په غالیګي تېره شوه او په مای د کاڼو ګزارونه وکړل په مای د کاڼو ګزارونه وکړل یوه غټه ګټه مې په خوا کې د تندي تېره شوه او ګودر ته لاړه رانه پټه شوله ګودر ته لاړه رانه پټه شوله او غلي په خوا کې د منګي تېره شوه او په خپله یې راته وی چې غلامو کې راته ودرېږه په خپله یې راته وی چې غلامو کې راته ودرېږه بیا په غلا زما نه پټه په چونګي تېره شوه او خپله یې راته ووي غلامو کې راته ودرېږه بیا په غلا زما نه پټه په چونګي تېره شوه او نه دعا او نه سلام لاړه په شغ لاړله نه دعا او نه سلام لاړه په شغ لاړله او سمې ونه لیدل لکه د مخچونې د غرګي تېره شوه او چې د چرسو په نشه راواوړي چې د چرسو په نشه راواوړي ځواني یې ټوله په لوګي تېره شوه او چې خپل اشنا را باندې ډزې وکړي په ما خو یره د مرګي تېره شوه او زما طرف ته یې ډوونه کتل او چې مې په خوا د کنډرګي تېره شوه او شاته ګورم سټ مې مات شولو او د شریف علي په خوا کې د ښکلې یو چینچي تېره شوه ما پیج هم دی اولپور میډیا په هندوستان په فیسبوک کې وګورئ توریالی یم ننګیالی یما مجنون یم زپدی خوره مین یما پوهدون یم دنیا ټوله می خبر د بادرې دا عقل مندلی ونی یما جنون یم د خپل تن او من نتیر یم په خپل خوره غیرتی یم د پوخه په قانون یم او زه شاکر د اولپور کاټلنګ مردانه هر ظالم جابر خلاف یم افلاطون یم لیلا می دا وطن دی ز مجنون د پاکستان لیلا می دا وطن دی ز مجنون د پاکستان د ننګ او غیرت نوم یم ز پښتون د پاکستان د ننګ او غیرت نوم یم ز پښتون د پاکستان لیلا می دا وطن دی ز مجنون د پاکستان د ننګ او غیرت نوم یم ز پښتون د پاکستان د ننګ او غیرت نوم یم ز پښتون د پاکستان په خپل خوله مین یم په خپل تن بخپل خور مین یما خپل تن می تی قربان دی د ډیرو قربانو نه پس جوړ شوی پاکستان دی اسلام زمونږ دین دی مضبوط مو دا ایمان دی اسلام زمونږ دین دی مضبوط مو دا ایمان دی جذبات زمونږ چتی یو جنون د پاکستان جذبات زمونږ چتی یو جنون د پاکستان د ننګ او غیرت نوم یم ز پښتون د پاکستان د ننګ او غیرت نوم یم ز پښتون د پاکستان مونږ میانس کې و ټولونه که پښتون که پنجابي دی زمونږ نه جدا نه دی که سندې که بلوچې دی مونږ میانس کې و ټولونه که پښتون که پنجابي دی زمونږ نه جدا نه دی که سندې که بلوچې دی دنیا مني چې یو دنیا منی چې یو ګلګیته کا کشمیرې دی
جدا با مسوک نکړي اندرون د پاکستان جدا با مسوک نکړي اندرون د پاکستان د ننګ او غیرت یم د ننګ او غیرت یم ز پښتون د پاکستان لیلا می دا وطن دی ز مجنون د پاکستان لیلا می دا وطن دی ز مجنون د پاکستان د ننګ او غیرت یم ز پښتون د پاکستان وطن سره کړم مینا دا وطن می دا زړه سر دی دشمن هغه ته وایم چې په دې بد نظر دی وطن سره کړم مینا دا وطن می دا زړه سر دی دشمن هغه ته وایم چې په دې بد نظر دی زمونږ د بادرینا د دنیا ګوټ ګوټ خبر دی زمونږ د بادرینا د دنیا ګوټ ګوټ خبر دی صفت پې ټول لیکم په مضمون د پاکستان صفت پې ټول لیکم په مضمون د پاکستان د ننګ او غیرت نوم یم ز پښتون د پاکستان لیلا می دا وطن دی ز مجنون د پاکستان د ننګ او غیرت نوم یم ز پښتون د پاکستان شاکر دا اول پور کاټلنګ په دین اسلام مینا دا وورا ز پښتون یما په خپل ټول کام مینا د خپل خاورې عاشق یما په ملک مدام مینا شاکر دا اول پور کاټلنګ په دین اسلام مینا دا وورا ز پښتون یما په خپل ټول کام مینا ستا خایس کدا سي د بشر را ورزيږي زما زړه خامخا به د زیګر را ورزيږي زمون مسلمانی به تل په بره باندې درومي زمون مسلمانی به تل په بره باندې درومي داستا يهوديت خو به کافر را ورزيږي ډیره مهرباني زمون مسلمانی به تل په بره باندې درومي داستا يهوديت خو به کافر را ورزيږي ته دومره غرور مکه په خپل حسن مغروري اکثر چې سوخ خطلی وي په بره را ورزيږي ته دومره غرور مکه په خپل حسن مغروري اکثر چې سوخ خطلی وي په بره را ورزيږي دی بازو پسې زینس ټوپک ته ګوتې نکړم دا بازي صرف په خبره را ورزيږي رمنا راشه کنا نوې فلسفه مې در لراوړه ایوب صاحب راشه کنا نوې فلسفه مې در لراوړه کلیه د سوي جون کیسه مې در لراوړه ما چې په ګلدان کې په نازونو وساتلې ما چې په ګلدان کې په نازونو وساتلې به ګل هغه ماته غمله مې در لراوړه او ستا د وجو سپورو شونډو ما سره بغمو ستا د وجو سپورو شونډو ما سره بغمو لاړه متیراته دنداسه مې در لراوړه ډېره مننه ستا د وجو سپورو شونډو ما سره بغمو لاړه متیراته دنداسه مې در لراوړه ستا چې پیروجا نه ماتوله نو زلاړم ستا چې پیروجا نه ماتوله نو زلاړم واخله د جانان د خولې جوټه مې در لراوړه ډېره مننه ستا چې پیروجا نه ماتوله نو زلاړم واخله د جانان د خولې جوټه مې در لراوړه ستا چې بسنګار له هیڅ نه موندل بېوسې ستا چې بسنګار له هیڅ نه موندل بېوسې لاړم ترهاره آینه می در لراوړه اے پښتنو واخلې کرانا تر نسوک اخلې اے پښتنو واخلې کرانا تر نسوک اخلې دی تور تیرو لرا دیو می در لراوړه ما د انقلاب چغه په داسې ملک وسته ما د انقلاب چغه په داسې ملک وسته جوړ شو تر دغه ما ته خله می در لراوړه او ستانه د یونس سینه کې سو پاتې شوه ستانه د یونس سینه کې سو پاتې شوه واخله د زړګي هغه ټوټه مې در لراوړه پر هر څه دغه دوه درې شعرونه یاد کړیو زوړ غزل له وسوسه را کرنيشته سه خطر را کرنيشته رانا نه لرو صاحب بس دیو را کرنيشته په بروازو باندې مسکو مصلی را کرنيشته په بروازو باندې مسکو مصلی را کرنيشته چې د چا په تمه ناسیو نو هغه را کرنيشته شپول زمون چار دیوالی د اسلحه را کرنيشته یو چوپال ترا ټولیګو په کوټه را کرنيشته بس یو کېړ مزان ته کړه دروازه را کرنيشته مل مستیاته جوګیو
میلمنه را کره نشته. ډېره مننه ډېره مننه. بس یو کیړ مو ځان ته کړی دروازه را کره نشته میلمستیا ته یې جوګیو میلمنه را کره نشته جام کې چیس کو هم اوبس کو پرچ پیاله را کره نشته په بوتۍ کې کتابونه وړو بسته را کره نشته د جانان سترګو کې ګورو آینه را کره نشته یونس وایي بې له تانه هېڅ اسره را کره نشته. تحصیل کاټلنګ یوث پارلیمنٹ چې کوم سی ایم دی جنید اقبال صاحب نو هغه ته مبارکي ورکوم او د هغه ملګرو ته چا چې دومره ښکلې محفل ارګنایز کړی دی هغې ته مبارکي ورکوم. یقینا چې نن دا دونه ښکلې محفل جوړ دی نو په دې مونږ له د الله تعالی لاک لاک شکر ادا کول پکار دي. د الله شکر په دې پکار دی یو خو د دې تحصیل کاټلنګ د خواوشا علاقونه چې کومې ته د معاشرې کریم ویلی شي په پښتو کې ورته کوچ ویلی شي پیروي ویلی شي هغه خلک راغلي دي او هغه لیکوالان دلته ناست دي. نو د دې مخکې مونږ خبرې هم ډېرې نشو کولی وخت هم کوتاخه دی خو هغوی راغلي دي او دلته ناست دي. نو د الله تعالی شکر په دې پکار دی چې الله تعالی په قرآن مجید کې په سورت قریش کې فرمایي چې ما تاسو له چې کله تاسو اوږي شوې نو تاسو له ما خوراک درکو او چې کله په تاسو یره راله نو ما تاسو له امن درکو. نو دومره ښکلې د امن په چې زه رالم او ما دا ینګ لیکوالان ولیدل شاعران مې ولیدل نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا شی د دین خپلو وارثانو ته پاتې شو. یعنی دا وارثان دا روان دي انشاءالله دا شی به دې مخ پړوان دي بوزي. نو په دغه ډېر زیات خوشحاله شوم. دویم زمونږ د شاعر ورور ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې په هغې کې هغه تاسو ته چې کومه تصویر کشي وکړه نو زه به صرف دا یو خبره وکړم چې هغه زمونږ په ګاونډ کې چې کوم افغانستان ملک دی او د لر و بر د یو پښتون ناره مونږ وخو نو د دې دا شاعري بلکل په دې ټایم په هغې باندې بلکل فټ راځي. کم غم کم درد چې پکې دی بیان کو په هغه شاعرۍ کې دی بیان کو یا یو مخکې یو بل رور شاعري وکړه. نو مونږ له پکار دا دي چې مونږ دلته راغونډ شوي یو او خاص کر داسې د معتبرو دانشورو ادیبانو د لیکوالانو او د شاعرانو رونو دا ذمهواري ده چې دوی مونږ ته په شاعرۍ کې په خپلو الفاظو کې په اسانو الفاظو کې دا شي مونږ ته راولي او دغه غم او درد مونږ ته بیان کړي. دا صرف د سیاسي خلکو یا د نورو خلکو دا د دې ډیوټي ده چې دا مونږ ته بیان کړي په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي. څوک په رښتیا دي څوک دغه دي کورس دي کو طالب په رښتونې دي کو دا غځې فوج دي کو دا غځې عوام دي خو معنی او نتیجې صرف یو ده چې پښتون هلته کې قتلیږي او د پښتون ډېره بده روز ده هلته کې. نو دغه شان په خپله شاعرۍ کې تاسو چې کوم د لر و بر یو افغان دي زموږ پښتانه مسلمانان وروڼه دي او موږ د برما د کشمیر د فلسطین په مسلمانانو خفه کیږو نو موږ له پکار دی چې موږ د افغانستان په خپلو پښتنو مسلمانانو وروڼو خفه شو او هغوی دغه شان په خپله شاعرۍ کې یاد کړو څنګه چې د مشر یاد کړو. نو زه ستاسو وخت کوتاخه دی ماښام بانک ته وخت لږ دی ښکلي ښکلي مشران نور هم شته هم خبرې کوي. ستاسو د صدر محفل صاحب چا چې دا پروګرام ارګنایز کړی دی د یوث پارلیمنٹ سی ایم چې دی جنید اقبال صاحب ستاسو ډېره ډېره شکریه ادا کوم. والسلام. ښکلی دی وطن زمونږ ښکلی پاکستان دی. څوک چې دی وطن ته زمونږ خدایه بد کتل غواړي سر ترې په تیره توره دستۍ کې پرې کول غواړي. خپل دی که پردی دی زما هر چاته اعلان دی. ښکلی دی وطن زمونږ ښکلی پاکستان دی. زمونږ دی وطن سره زما بې کچه مینه ده بلکل وقف کړې ورته ما د خپله وینه ده. زه په د عشق یم او دی زما جانان دی. ښکلی دی وطن زمونږ ښکلی پاکستان دی. د یو څو شعرونو د خپلو نه شروع کومه چې ستا زړه پرې خوشحالېږي مړه وایه چې ستا زړه پرې خوشحالېږي مړه وایه که زما زړه پرې دردېږي مړه وایه ستا خبرې د برداشت نه مې بهر دي خو خاني دې خرابېږي مړه وایه که هر څنګه بیان یې کړی وي ریباره که هر څنګه بیان یې کړی وي ریباره زما زړه پرې خوشحالېږي مړه وایه ته دعا کړه وایه ما دې الله ستا کړي ته دعا کړه وایه ما دې الله ستا کړي د تور سرو سوال قبلېږي مړه وایه د انکار اقرار په تمه دې درمان دی لکه ګل درنه دوړېږي مړه وایه. په دغه خپلو ماتو ګوډو څو شعرونو باندې زیراب ګل حیات صاحب له بلنه ورکومه چې راشي او هغوی تاسو سره
دغه شان مړ هلکه ریشه بله خبره یو رومیال راکړئ تاسو درمان صاحب یو رومیال راکړئ بله خبره یو ټریک مې زده کړی دی یاره دا رومیال نه دا په لاس په پړکېدو باندې اور اخلي تاسو لاس وپړکوئ د دې لوګي ته ګورئ نري نري خو تیز اواز ګوره ښه نه راځي یاره دا مړه که په پړکا اور لګېدی شو میرا اوس په لوخړو ووسو خو دغه تاسو ګوره تاسو ته پته شته دی دا ډانس او دا ګډا نه ده دا هم ګورئ سړي له ډېر زیات دغه ورکوي فایده ورکوي دا لاس پړکېدم ګورئ وایي زړه په داد ګرمېږي او جیب په پیسو ګرمېږي ښه شعرونو طرف ته به راشو زموږ ملک ته شکر دی ښکلې پښتونخوا ده زه به ړومبې درمان صاحب ټایم شته زه به یو دغه ووایم ړومبنې ما خپل لیکلي سنجیده بیا به ټوکو ټکالو راشو چې په اسمان کې څنګه لمر ځلیږي په پښتونخوا کې پېښور ځلیږي خلک پیرس او نیویارک یادوي پېښور ستوري د سحر ځلیږي ټولې دنیا پښتون منلې داسې لکه په کال کې چې اختر ځلیږي کامونه ټول د نوبهار ګلونه خو پښتانه ګل صدبر ځلیږي دا نور ښارونه په رڼا ښکاره دي زمونږ خاوره کې سره زر ځلیږي پښتونخوا ټوله قدرتي ښکلې ده د سوات په غرونه یې نختر ځلیږي عابد ویلي پېښور ښکلی دی د زراب ګل ورته نظر ځلیږي ناستو مشرانو ته او راغلي کشرانو ته په پروګرام پښتو ادبي محفل کې هرکلی او پخیرالی ویم د هغې نه بعد زه د سوشل میډیا د ورکر ډېر مشکور یم چې هغوی په دومره نه څه وخت کې موږ له وخت وباسو او راغلو د هغې نه بعد داسې غونډې د خدای خاص ساتي خوشحاله ساتي او آباد ساتي زه به د مشرانو په اجازت باندې د عبید ملنګ نظم ووایم استاد عبید ملنګ د خپل احساس سوري ته کښېنم دمه وکړم په تنهایۍ کې په یادونو ګزاره وکړم ستا بې حسي مخې ته کښېنم او نیت وکړم بیا مې د خپلو ارمانونو جنازه وکړم چې کله کله مې جامونه تنده ماته نه کړي زه کله کله مې کده کې ایسته شپه وکړم انور صاحب ته به د درد د دنیا ټولې افسانې هېرې کړې ځکه د خپل د تاړ ژوندون کیسه وکړم او چې جدا کېږي پکې دوه مین نو زه قاضي یم ډېره مشکله لکه داسې فیصله وکړم حسن پرسته د قمرو نه ګزار کړم صاحبه عبید ملنګ به نور د مینې نه توبه وکړم مننه ګرځي د زړه د پاسه مې وریځې ګرځي او غله به د شپې خو اوس دروازې ګرځي چې مې ملګرو معاشره وکته بعضې سړو نه مخکې ښځې ګرځي چې مې ملګرو معاشره وکته بعضې سړو نه مخکې ښځې ګرځي څوک په مستۍ کې د مستي لټوي ځینې کاږه د بدې ورځې ګرځي زمانه ستا او د جانان تر منځه ګرد جرګې د شپې ورځې ګرځي او راوله یو شعر دی جي راوله سپرلي هغه زوړ سپرلی د ځان سره راوله سپرلي هغه زوړ سپرلی د ځان سره او ما به په دیدن باندې کې موړ سپرلی د ځان سره او ستانه به په کوم یو طرف وتښتم ستانه به په کوم یو طرف وتښتم څوک د خپله ځانه تښتېدلي دي او بابا دي ته به یو شعر ډالۍ کړو چې د غر په دې لمن کې یو جونګړه مې ارمان دی د غر په دې لمن کې یو جونګړه مې ارمان دی او کافر سره په ژوند کې یو جګړه مې ارمان دی شهید نشم غازی مه د وخت چغه به وامه شهید نشم غازی مه د وخت چغه به وامه ناترسه ظلم شوي یو بابړه مې ارمان دی زمان وایي یوازې خان د ښکلو ټیکهدار دی زمونږ حق هم شته یو بره ګڼه مې ارمان دی عجیبه ښکلی ماحول دی ډېر مې خوښ دی
عجیبه ښکلی ماحول دی ډېر مې خوښ دی په سر کړی یار په کول دی ډېر مې خوښ دی د ښایست پی درته څه ستاینه وکړمه سم د تور کې استنبول دی ډېر مې خوښ دی د سپرلي د مازدیګر په شانته خوږ دی ګل په لاس کې د خانټول دی ډېر مې خوښ دی ملاقات که ورسره دی چېرته وشو د ملا پټو کې جول دی ډېر مې خوښ دی ما زما نجس د غر غاړه کې ولیده پروت یې غاړې ته کچکول دی ډېر مې خوښ دی شته دی اجازت شته دی یو شی پرېږدی چې ښه تږي شم پرېږدی چې ښه تږي شم ښه به وڅکم پرېږدی چې ښه تږي شم ښه به وڅکم چې تږي نه یم هغه څه به وڅکم زما د خپلې مینې جوش دامره دی که خواږه نه وي ښه ترخه به وڅکم او لاس که د اخلاص راکړی نو وابې اخلم لاس که د اخلاص راکړی نو وابې اخلم او پن که راله خاص راکړی نو وابې اخلم اے ساقي سنبال لی دا نیمګړی کا اے ساقي سنبال لی دا نیمګړی کا او ښه که ډک ګیلاس راکړی نو وابې اخلم او اخوا دې خوا ریټ یاره مو وایه خوله که په 50 راکړی نو وابې اخلم اخوا دې خوا ریټ یاره مو وایه خوله که په 50 راکړی نو وابې اخلم او ټول عمر تیاره کې دې ساتلی ما دا ځل که یو چانس راکړی نو وابې اخلم او زوړ ریمن مولیان وي چې قبلیږي نه زوړ ریمن مولیان وي چې قبلیږي نه نوې که لباس راکړی نو وابې اخلم زه زمان په لږ څه خوشحالېږم تا چې اچولې که دا ماس راکړی نو وابې اخلم ډېره ډېره مننه وایي لاسونه په تندیک دمه سلام د مېلمانه واخلي لاسونه په تندیک دمه سلام د مېلمانه واخلي او د ټولې پښتونخوا ټول احترام د مېلمانه واخلي او درانه درانه ملګري دي ځانګړی حیثیت لري د مینې او فلوس نه ډک یو جام د مېلمانه واخلي او منزل ته به ور ورسو که مونږ هڅې وکړلې منزل ته به ور ورسو که مونږ هڅې وکړلې یو ګام انوره ته واخله او یو ګام د مېلمانه واخلي تشویق خو نشته اجازه یار ها دغه نه دي پرواز صاحب سره چشمې څنګه دي دا گزاره کوي یا یو غزل لجی وی زما د مینې که جواب نشته زما د مینې که جواب نشته ستا د ظلمونو هم حساب نشته او ګرانه بس ګرانې فیصلې مه کوه ګرانه بس ګرانې فیصلې مه کوه نور د زغملو را کتاب نشته او ستاسو بچي خو امریکې ته تلي ستاسو بچي خو امریکې ته تلي او زموږ بچو سره کتاب نشته مننه ستاسو بچي خو امریکې ته تلي او زموږ بچو سره کتاب نشته او دغه دنیا نه اوس جنت جوړیږي دغه دنیا نه اوس جنت جوړیږي خو د ذهنونو انقلاب نشته او شعر دغه دنیا نه اوس جنت جوړیږي خو د ذهنونو انقلاب نشته او شعر دی جی توجه غواړم دغه جنې به نور هم ښایسته وی دغه جنې به نور هم ښایسته وی افسوس چې دې سره حجاب نشته دغه مننه جی مننه دغه جنې به نور هم ښایسته وی افسوس چې دې سره حجاب نشته او ستا هر کلی راته نیمګړی ښکاري ستا هر کلی راته نیمګړی ښکاري او زما په لاسو کې ګلاب نشته او په نیمه لار کې به ته خود پریوځو په نیمه لار کې به ته خود پریوځو د زندګۍ د اثر کاپ نشته او څوک وایي یو ګوټو به خوراک لري ربه څوک وایي یو ګوټو به خوراک لري ربه څوک وایي هر څه شته خو شراب نشته او انوره څوک په دې خبره واوري مقتدا انوره څوک په دې خبره واوري چې ستا په خوله کې جي جناب نشته یو هغه به ووایو یو توره یو زغره او یو ډال ساته بچیا یو توره یو زغره او یو ډال ساته بچیا
دا درې څیزونه ځان سره سنبال ساته بچیا. یو توره یو زغره او یو ډال ساته بچیا. دا درې څیزونه ځان سره سنبال ساته بچیا. او په دې خبرو خیر دی که د هر سړي دشمن شي. په دې خبرو خیر دی که د هر سړي دشمن شي. ناموس مینه غیرت ځان ته دیوال ساته بچیا. مهرباني په دې خبرو خیر دی که د هر سړي دشمن شي. ناموس مینه غیرت ځان ته دیوال ساته بچیا. او دا خپل کمیس په خرڅ کړه ستا تعلیم به دې پوره کړي. خو ته د مستقبل ته لږ شان خیال ساته بچیا. او اټک نه پورې یو سړی د دوست نشي کېدلی. اټک نه پورې یو سړی د دوست نشي کېدلی. د دې خلکو نه ځان ګورې په پال ساته بچیا. او که نار وي او که دار وي د اجمل بابا خبره. که نار وي او که دار وي د اجمل بابا خبره. او منشور د باچا خان او د خوشحال ساته بچیا. او دا خان کاکا بخوي خو دا سپي ډېر خراب. دا خان کاکا بخوي خو دا سپي ډېر خراب دي. د دوی سره لاس پنجه کې کمال ساته بچیا. یو نظم دی لږ فرمایش یې سره کړی دی درته وړاندې کړم. یو ورځ همزولي زما څنګ له راله اومي ملګري د قلم قبیلې ویلې مجبوره زه چې سیل له لاړ شو. ما ورته وی یارانو چېرته به ځو؟ دوی ویلې ځو د ښکلاګانو ښار ته چې هغه نور ملګري هم ووینو. مونږ روان شو پېښور ته لاړ. څه په خندا او خوشحالو روانو. زه څه خبرم چې په غم به وړم. زما نظر په یو هلک ولګېد چې د څپلو ورته امبار پروت دی. سر یې د دوو او خزلو ډک دی. خولې د مخ نه په لمن پاکوي. یو لاس کې برش بلکې څپلۍ نیولې جامې ټولې په پالش ګنډې. ما ویل د ده نه لږ تپوس په کار دی. دومره بېوسه او مجبور ولې دی. زما ملګري د خندا نه شنو وویل مړه ستا جوړ د زړه زور سیوا دی. کله ته پرېږده اوس په ښار کې ګرځې دا کلیوال خویونه دلته مه کړه. خو ما ویل نه نه داسې نه شي کېدی. د دې ماشوم په خوا کې کېناستم. داسې په روغه ترې پوښتنه وکړه. ما ویل بچیه ته سبق نه وایي. ستا خو دا عمر دومره نه دی بچی. تا ته خو دې وخت کې قلم پکار دی. د خولې څو شانه سویلې ویستو په غریب نیولې خولې داسې ویل کاکا زمونږ هم بس دغه کار دی. دا به کوم دا مې د پلار میراث دی. زمونږ قسمت کې خوشحالي نشته. ودرېږه تا ته به کیسه کوم. خو د ماما نه دا څپلۍ پالش کړم چې دا ماما مې چېرته ونوخي. بیا د خلاصي مې ګورې څوک نشته. پلار مې هم منډی چې به خلاص مې کړي. ویلې کاکا زما چې پلار ژوندی و دلته هغه به دا څپلۍ ګنډلې. د 20 کالو راسې دې ځای کې هر یو سړي به یې ډېر عزت کول. ځکه چې دی ډېر مشهور سړی و. زه اوس هغسې کار نشم کولی. ځکه مې هر سړی دګې ورکړي. ځکه چې ما ګلالۍ به صرف خپل باباجي پسې روټۍ راوړله. یو غربه چې مو روټۍ راوړله. پلار مونږ غېږې ته نږدې کړو دواړه. او دواړه یې په دواړه مخه ښکل کړو. ویل چې په دې سوري باندې کښېنئ بچې. چېرته په بله غاړه لاړ نه شي. ډېره ګرمي ده او د ګاډو وش دی. چېرته سخوږ مړانه نه کي بچي. په لږ صحت بس دماکه وشوله. یو چوکیدار بابا را منډې کړلې. ویل چمیار بابا هم والوتل. مونږ په خندا شو. مونږ ویل هله ګوره زمونږ بابا هم پکې والوتلو. مونږ سادهګانو ته دا پته نه وه چې الوتو او مړو کې څه فرق دی. مونږ چوکیدار بابا خپل کور ته بوتلو. مور مو په دواړه لاسه سر ټکوو. په چغو چغو کې یې داسې ویل چې بچې ستاسو د سر سوری ده. مونږ چوکیدار بابا خپل کور ته بوتلو. مور مو په دواړه لاسه سر ټکوو. په چغو چغو کې یې دا ویل چې بچې ستاسو د سر سوری ده. ما په 5م جماعت کې سکول پرېښود. ګلالۍ هم درېیم کې پاتې شوله. بیا به اواز هغه سکول ته نه تله. هغه په دې خبره ما راضي کړه چې ته به ما پسې روټۍ راوړه. هغې په ما پسې روټۍ راوړله. څو ورځې مخکې رانه ورکه شوله. چا ظالمانو رانه پټه کړله. چا په موټر کې رانه وتښتوله. مور مې خانانو کره لوښي وینځي او زه په لوږه تنده کار کوم. ماښام چې لاړ شم نو د مور سره روټۍ ته کښېنم. خو ګلالۍ او پلار مو نه یادي.
په ګلالۍ او پلار مو ډېر یادېږي په دې کې غږ شو دا ماشومه څوک ته دلته کې جاړي او سلګو وهلي بیا چوکیدار ماما را منډه کړه چې دا خو ستا خور ګلالۍ پرته ده ماشوم او خپې پرې خپې منډې کړلې دواړه د یو بل سره غېږ په غېږ شو په چغو چغو کې دا ویل چې لالا جیبا خپلې بېبې لګولې لاس کې کلک یو شاپر نیولی پکې 50,000 روپۍ پرتې وې چې دا هغه خلکو مال راکړې دا دوایي بچی په ټیم خوره نور ستا علاج مکمل شوی دی بس ځکه چې موږ ستا نه ګردۍ ایستی دا دوایي بچی په ټیم خوره نور ستا علاج مکمل شوی دی بس ځکه چې موږ ستا نه ګردۍ ایستی ده چې د ماشومې دا قصه کوله زما د خپلو لاسونه سوته زه چې د ښار د رنګینو ته ګورم بل خوا د دې دا بېوسي نه ما زما اوښکې په ګریوان بهېدې ډېره ګیله مې د دې ښاره وشوه اوس پېښور هغسې پاتې نه و د غریبانو چا احساس نه کوو د یتیمانو په سر سوړ په ټوک ډوډۍ پسې پنور سوځېدل اوږې او تکې او نهر سوځېدل بس زه د دې ځایه واپس روان شوم ملګرو ټولو مې منت کولو چې شپې ته پاتې شه سحر به لاړ شي خو ما ویل نه ما ستاسو حال ولیده زه ستا تعلیم او ستا ښایست کوم دلته خو قدر د اسمان نشته دلته خو قدر د انسان نشته چېرته اسمان را باندې پرېنوځي دلته اوس هغه مینه پاتې نه ده دلته اوس خلک په پیسو خرڅوي